د حبیب الله خان په مشرۍ کې د ټریپیک هیلکار چې دی هغه هم ان بورډ وي د ټورستو لپاره. دوی هر کال چې دی یو کیمپ لګوي. د دې انچارج اسماعیل خان سره موجود دی. اسماعیل خان، تیر کال چې دی تاسو یو ډیر ښه فګر کړی و، هغې کې باران هم راغلی او دا باران نه هم خلکو خوندونه اخیستي، خو دا وختي موسم هم خوشګوار دی او پورې په غرونو باندې سپینې واورې هم شوي دي. ټورستو ته د رابللې دپاره دلته د میلمستیا څه انتظامات دي او هغوی ته د ویلکم دپاره څه انتظامات شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول مخکې خو موږ خپل ټول قوم ته د اختر مبارکي ورکوو، د وړوکي اختر، او د هغې علاوه زموږ ایس پي صاحب د موجود دی په قیادت کې تېر شوي کال چې موږ کوم پروګرامات کړي نو انشاءالله هماغه شان سږ کال بیا د ماشومانو لپاره موږ سویټس او داسې شربت او د یخو اوبو پروګرام هم کړی دی، او د هغې علاوه چې موږ سره فرسټ ایډ کیټ هم شته. داسې معمولي موټرسایکل اکسیډنټ وغیره راشي نو انشاءالله هغې فرسټ ایډ ټریټمنټ هم دلته په دې ځای به کوو. او هغې علاوه هم دا پامفلیټس هم د ایس پي صاحب طرف افسران صاحبانو طرف نه چاپ شوي دي چې هغې موږ دلته څومره ټورسټ راځي، سیاح زراعت یې هم فیسیلیټیټ کوو او هغې ته موږ دا هغې به چې کوم ځای ته ځي د هغې مطابق هغې ته رهنمایي کوو. او دې علاوه موږ ټول قوم ته دا یو دعوت ورکوو چې هغوی راشي. د ښکلې ښایسته موسم دی، د سوات ښکلې هواګانې دي، په غرونو د واورو سپین څادر غوړېدلي چې هغې نه مزې ولې خوندونه ولې. رنګ جهان مننه، د خبرو کولو ډېره مننه.